بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد بإذن الله. نو محسنات معنویه هغه کې برون منګه تقسیم ویلو. تقسیم موږ ویلو چې د دې درې صورتونه دي چې یو سیز د سې چې هغه ټول اقسام احاطه پکې وکي. لکه دا غیر لپاره شعر ویلو چې اعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عميم. او دویم دا ویلو چې یو څو سيزونه ذکر کړل شي او بیا د هر یو د پاره د نن دا متعین تور باندې یو حکم هغه ته منسوب کی. لکه ولا يقيم على ضيم يراد به الا الاذلان غير الحي والوتد هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له احد. نو دلته موږ ویلو چې د خر او دا ذکر کړه د میخ ذکر کړه او بیا د هر یو د پاره دا هغه متعین تور باندې د خر د پاره دا خبره کړی دا چې دا تړلې شوی په زړه رسۍ باندې او دا میخ د پاره دا ویلو چې د دې اثر زخمی کولګي او څو په ترس د کوي. دریم نمبر ویلو د تقسیم چې یو سیس احوال ذکر کړی شي او بیا دا هر سره جنن دا لایق او مناسب سره سقید ولا غولې شي. دا په دې شعر کې سأطلب حقي بالقنا ومشائخ كأنهم من طول ملتمثوا مرد كثير ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا. نو دلته د ثقال سره ملاقات ذکر کړی دی، د خفاف سره دا دعوت ذکر کړی، دعا بلنه ذکر کړی دا، او د کثیر سره جنن دا حمله ذکر کړی دا، او د قلیل سره شمارول جن دا ذکر کړی دي. دا شانته په محسنات معنویو کې 14 نمبر طوی نشر ده. طوی نشر ورته هم لګي او لوف نشر ورته هم لګي. مطلب دا دی چې څه سيزونه جنن دا اول مجملن یا مفصلا ذکر کړی شي او بیا هر یو ته لا علی التعین یو حکم ولګول شي. خو په دې کې تعین ځکه نه کول کېږي چې په سامع باندې آی پر خودلې چې سامع به خپل ذهن استعمال کی او کم یو چې د کم یو سره مناسبي جواب ذکر کی. یو سیز اجمالا یا تفصیلا ذکر کړی شي، یو سیز اجمالا یا تفصیلا ذکر کړل شي او بیا د هر لپاره لا علی التعین یو حکم ولګول شي. او تعین به ځکه نه کوي چې بیا سامع په فوه باندې د سامع په فهم باندې جنندا پر خودل اعتماد کړي چې د په خپل سمت سره هغه احکامات مناسب ولګي. لکه الله تعالی فرمایي وهو الذي جعل لكم الليل والنهار، چې الله پاک ورځ او شپه پیدا کړی دي. وذ لیکلی لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، چې تاسو باندې سکون حاصل وای او تاسو باندې روزي تلاش کوئ، طلب کوئ. ندل کې لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله دا ذکر کړل دي او د دې مخکې لیل او نهار ذکر کړل، لیکن دا مناسب نه ذکر کړی. د دې مناسبه چې دا سکون جنن دا لیل سره متعلق دی او ابتغاء من فضل دا چې دا دغه سره دی، د نهار سره دی. بلکې بس سامع په فهم باندې پر خودري دي چې سامع د بخښل باندې پدې کې چې شپه خلک آرام کوي او ورځې جنن دا روزي تلاش کوي. هغه لګي دا په تفصیل سره ذکر کړی شوی دی. او یاد سي چې الله پاک چې یو څه دا اجمالا ذکر کړی شوی. لکه لګي شی لیکي ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها، چې درې سونه دي چې دنیا راغی له وجنا روخانه او درې سونه کم دي. هغه یو شمس الضحى، ابو اسحاق او قمر. دا توي او نشر ویل کېږي دي. توي او نشر ګورا خلاصې دا شولا چې یو څه چې نن دا اول اجمالا یا مفصلا چې نن دا ذکر شوی. اجمالا ذکر شوی دی پر د دوه مثال ثلاثه تشرق الدنيا، یا یو څه تفصیلا ذکر شوی. بیا هر د پاره لا علی التعین یو حکم چې نن دا ذکر کړل شوی. خو هغه حکم هغه متعین نه وي ځکه دا غي تعین دفعه سهم دا سامع په فهم باندې دا پر خودلې. بیا د ارسال المثل والكلام الجامع دا یو بیا بل وایو په دې. الطي والنشر، نو دې دا الطي والنشر مې لګيږي او لوف نشر ورته هم مې لګيږي. لوف نشر مطلب یعنی یو څه
هغه تلاول په اجمالا ذکر کې بیا ورسو تفصیل ذکر کې هغه پر احوال ذکر کې هو ذکر متعدد ذکر کول د ډیر سيزونو دي عادت تفصیل او الاجمال په تفصیل سره یا اجمالا ذکر کړل شي ثم ذکر مال كل واحد من المتعدد بیا ذکر کړل شي یو حکم د هر یو د پاره د هر واحد د پاره د تعدد متعدد نه من غیر تعیین بغیر د تعیین تعیین پکې نه شوی چې لکه دې دا مراد دې دا مراد اعتمادا علی فهم السامع زکه چې پدې کې د سامع په فهم باندې اعتماد کړی شوی فقوله تعالی جعل لكم الليل والنهار چې الله پاک پیدا کړی دي ستاسو د پاره شپه او ورځ ودا جعل لكم الليل والنهار ذکر کړه دوه څه ذکر شوی او بیا غدوه سيزونو نه پاره احکامات ذکر شوی دي چې لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وتعین بګین دی شوی چې لري لتسكنوا تعلق د چا سره دی او لري لتبتغوا تعلق د سره دی نه د سامع په فهم باندې برکو دي والذي جعل لكم الليل والنهار چې الله پاک دې چې پیدا کړی څو د پاره شپه او ورځ لتسكنوا فيه چې تاسو آرام وکړئ په دې کې ولتبتغوا من فضله او د پاره چې تاسو تلاش کوي طلب کوي د فضل الله نه فالسكون راجع الى الليل والسكون لك راجع ده او شپې ته والابتغاء راجع الى النهار او ابتغاء دا راجع ده نهار دا او دا هر څه په دلګي نه سامع فهم کې داشته چې لکه د شپې خلک آرام کوي او د ورځې دا مالګټي وكقول الشاعر او لکه شاعر دا قول نه دل ګره دا اجمالا لپاره مثال دی چې لیکلي ثلاثه درې سونه دي و درې سونه چې نه کم دي نه دای په تفصیل سره ذکر کړی دي بلکې په اجمال ذکر ثلاثه درې سونه تشرق الدنيا ببهجتها چې دنیا روخانه د داغې د رونق د وجینه داغې د رڼا د وجینه تشرق اشرق یشرق اشراق په معنا روخانه کېدل شمس الضحى یو خلقه د ساخ د سحر د نور ده یو په دې سره دنیا روخانه ده او ابو اسحاق یو ابو اسحاق سره ابو اسحاق معتصم بالله دا هغه زمانه چې کوم بادشاہ او دا صفت ده کوي چې دا په دې سره اول قمر یو د سپوږمۍ په دې سره درې سوزونو په دې سره دنیا چې نه دا روخانه ده لکه پوښتنه مې معنی بل ارسال المثل والكلام الجامع ارسال المثل او کلام جامع څه ته ویل کېږي ان هغه کلام چې پای کې دا صلاحیت وي چې په مختلف مواقعو کې په تور د کهاوت باندې استعمال شي یعنی یو داسې کلام چې پای کې دا صلاحیت وي چې په مختلف مواقعو باندې په تور د کهاوت استعمال شي لکه موږ چې متل وایو متل نو په ارسال المثل او کلام الجامع کې فرق داره چې ارسال المثل دا د پوره شعر نه وي بلکې د شعر یو حصہ وي او کلام الجامع دا پوره شعري پوښوي ارسال المثل او کلام الجامع څه ته وایي چې یو داسې کلام ذکر کول چې هغه کلام په پای کې دا صلاحیت وي چې په مختلف مواقعو کې په تور د کهاوت باندې استعمال شي کهاوت نو د متل وایو متل یعنی یو داسې خبره چې په مختلف مواقعو کې هغه استعمال شي بیا په ارسال المثل او په کلام الجامع کې فرق دی چې ارسال المثل دا د شعر یو حصہ وي پورا نوی پورا خبره نوی او کلام الجامع پورا شعر وي لکه مثال ذکر کړه ارسال المثل والكلام الجامع واللسم نمبر هو ان يؤتى بكلام چې راوړل د داسې کلام دی صالح چې هغه صلاحیت لري لأن يتمثل به چې مثال ورکړل شي په غیبت ذریعہ سره فی مواطن کثیره په ډیرو مواقعو کې په ډیرو مواقعو نو موږ په اسانه کې دا وی چې د دې کلام چې پای کې دا صلاحیت موجود وي چې په مختلف مواقعو کې په تور د کهاوت باندې استعمال دي شي والفرق بينهما او بين ارسال المثل او کلام الجامع کې فرق دار ان الاول يكون بعض بيت چې دا ارسال مثل د بعضی حصہ كقوله ليس التكحل في العينين كالكحل ها لأن دسیدا کنه شعر پورا دسیده لأن حلمك حلم لا نكلفه لأن حلمك حلم لا تكلفه ليس التكحل في العينين كالكحل
دا سیف الدوله داغه د صفت کوي نو دلته کې دا خبره چې ده کنه لیس تکحل فی العینین کالکحل چې د مصنوعي او پیدایشي سیس چې کنه حقیقي او مصنوعي سیس په منځ کې فرق بیانول لپاره دی وي چې لیس تکحل فی العینین کالکحل یعنی یو کس د چې داغه د سترګې قدرتی تور باندې رنجوالی او یو چې نه هغه کې مصنوعي تور باندې رانجه لګي نو کم کس سترګې چې قدرتی تور باندې هغه توري نو هغه د هغه سترګو په شان نه په کم سترګو چې ترانجه لګي هغه توري شي ليس التكحل في العينين كالكحل وانوي هغه سرما دغه لګول رانجه لګول په سترګو کې په شان دغه سترګو چې پای کې قدرتی تور باندې جنین دا رانجه وي یعنی کم سترګې چې توري کنه په حقیقت کې چې توري نو دا هغه سترګو په شان نه چې په کې ته مصنوعي تور باندې رانجه لګي توري کې لکه پوه شو مې باندې ها لأن حلمك حلم لا تكلف چې دا ستاره حلم او ستاره خوبي دا د سیدا چې دې څوک مکلف کېدې نشي ليس التكحل في العينين كالكحل لکه پوه شو مې باندې والثاني يكون بيتا كاملا او كلام الجامع چې هغه په پورا شعر سره وي إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر دل کې دا کهاوت استعمالیږي په کومه موقع باندې چې کله یو څیز کې تداوی د حق د ظاهرولو او د باطل د ختمېدو د احقاق حق او د ابطال باطل لپاره دا خبره کولېږي اذا جاء موسى والقى العصا کله چې موسی علیه السلام راغی او امسا یې وګرځوله فقد بطل السحر والساحر نو په دای سره سحر او ساحر دواړه باطل شول نو ګوره موسی علیه السلام راغی او امسا یې وګرځوله جو هغه سحر کم ساحران جو او واقع طرف ته پکې اشاره ده چې هغه ساحران فلما جاء السحرة قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ته سحر او جادو لپاره آیتونه دي ښا سحر او جادو چې خلک وي په ما باندې جاده کړیو او باندې جاده کړی او خلک زی دغه تا یو چاته چې مال نومو ګوراو چاته مال عمله ګوراو چارو څوک پرتګونه لټه څوک حق دغونه خلکو نه اپ کوي نو دا آیتونه فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون چا په ځان باندې شګي چې ما چا سګړي دي یو لس پیری د ماندنه بعد وای ان شاء الله چې صبر د نقصان نه راسي نو دا د دې لپاره دا خبره خلک کوي چې دا ابطال باطل او د حق دا ظاهرول لپاره چې کله موسی علیه السلام راغی جادوګرو او هغه سره مقابله او خپل امسای وګرځوله نو سحر او ساحران ټول چې د ښکار شول باطل شو پوه شو به معنی المبالغه بس نه نو دا دوه نه کله به ختم وای ځای واړو